أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. سورة الأنعام 3 نمبر آيات. وكذلك وهم دغشان دغه فتنا من امتحان کړي دي بعضهم بعض ردوی لرا به بعض په بعض نور سره. یعنی مکه څنګه تاسو ولیدل چې کم مالدارانو هغه ځان ډیر غټ شمارو او هغه ویل موږ غریبان به محفل کې نه کینو. د نبی علی السلام محفل ته بده وجه ناراضو چې هغه غریبانان ناس نو بده ځګن کې دا کم مالداري او غریبي چې د پر غریبانو باندې خپل ځای باندې امتحان دي، په مالدارانو باندې خپل ځای امتحان دي. غریبانو باندې غربت په دې معنا سره امتحان دی چې دوی د الله تعالی په تقسیم باندې راضي کیږي کنه راضي کیږي کنه حرام او ناجایز ته بلاس وکړي ګیلې شي به پکې. او مالدارانو باندې په دې طریقه باندې امتحان دی چې د الله تعالی شکر ادا کوي کنه ادا کوي، د دین خدمت به څومره کوي، په دین بلاره کې به څومره پیسې لګي، او دوی به شرافت او د عزت معیار به دینداری غني او پیسې به غني کم شي به غني. نو مخکې تاسو ولیدل چې په دې امتحان کې غریبانان مسلمانان کامیاب شو. نبی علیہ السلام خپل تعالی اسلام او ایمان قبول کړي او د دین د عیان جوړ شو. او کم چې رؤسا د قریشو نو هغه انکار وکړو او هغه خیال دا و چې د انسان لپاره عزت او شرافت صرف پیسې ده، غربت ذلت د انسان لپاره، لہذا غریبانو محفل کې موږ نه کیو الته کې ناکام شو. الله تعالی وي ودغه شان د څنګه تاسو مخکې ولیدل په نور زګینو کې هم فتنا بعضهم ببعض من امتحان کړي د بعض لپاره په بعض نور باندې. هغه دویم امتحان دا دی چې مؤمنان ته الله تعالی لوی لوی عزتونه ورکړي او دنیا کې په فتح ورکړي، غنیمتونو دروازې به الله را کولاو کې ودی ته غنیمتونو مالونه به الله ورکړي، دا غربتونه په دنیا کې ختم شي او لوی لوی حکومتونو منصبونه به الله تعالی ورکړي. نو دا مالداران برا پاسي او په الله تعالی باندې به اعتراض وکړي چې پر دومره دنیا کې د کمزور غریب خلک دی الله تعالی دین عزت هم ورکو، دنیا هم ورکړه، حالانکه مستحق موږ چت خلک موږ لرانه کړل د غریبان له الله تعالی په تقسیم باندې به اعتراض شي. نو دا نورم ناکام شو. پکار دا وجودي د سی ویلي وي چې د انسان د عزت او د شرافت او د لوی د لپاره معیار چې کم دین او د دینداری او شرافت، دینداری او اخلاق دي. دغه خلکو دینداری او اخلاق اختیار کړو، الله تعالی هر څه ورکړو. ممکن نو مونږ ته ملاو په حال نشو. پکار خود سیوا خدایي بځه باندې ودی بل شیطانی خبره وکي چې نه الله تعالی به اعتراض وکړي چې تقسیم د سينو پکار دي، غریبانو د دومره عزت نو پکار، دا موږ له پکار ازمن حق. نو الله تعالی وکذالک هم دغه شان دي څنګه تاسو مخکې وریدل فتنا بعضهم امتحان کړي د بعض لره به بعض په بعض نور سره ليقولوا دې د فارچ دي د مالدارانو وای اها اولای دا کسان دي من الله علیه من بیننا چې الله احسان کړی دی په دې باندې زموږ په منځ کې، موږ موجود یو، موږ یې پرې خو دې باندې احسان وشو. الله تعالی جواب کوي الیس الله باعلم بالشاکرین، آیا الله تعالی نه پیژني شکر گزار خلک؟ یعنی الله تعالی توحید الله تعالی په علم کې واجد دي مستحق څوک دي، دینداري مستحق څوک دي، اخلاص بچا کې ډېر زیات دي، دغه شان د عزت او د مرتبه لایق څوک دي. دغه کسان الله تعالی پیژندل ځکه به د احسان کړی دی، درس په توکل باندې په توک باندې نه دی شوی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. هر کله چې راځي تا ته پیغمبر هغه کسان چې ایمان راوړل زموږ په آیاتونو باندې، فقل نو ورته وای سلام علیکم، سلامتی دی په تاسو باندې. كتب ربکم، لازم کړی در رب تاسو علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمت رحمت، انه من عمل منکم سوءا. مفسرین لیکلي د جدا آیات د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک نظر شوی او د دې مصداق او ولنه شان نزول چې دغه د عمر فاروق رضی الله عنه واقعا دا ځینې عام مفسرین راي دا چې نه دا یو مقصود دا یو ځان له یو عام مضمون دی، د هدایت عامه دی، عام مضمون دی در چا بارک نظر شوی نه، دا یو معمولی غو اختلاف دی. یعنی دا هم کې د واقعیا د عمر فاروق رضی الله عنه مبارک نظر شوی او مضمون عام د قیامت پورې هر چا د پر د کې دی چې قران مضامین قدسی کوم خلک چې وای دا عمر فاروق رضی الله عنه مبارک نظر شوی دی نو هغه د وضاحت د سکی چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ
مشوره دا ورکړله چې کوم غریبانان دي د سټیم د پاره زموږ د محفل نه دی به هر شي خیر دی خبره به وسو کو چې کله دا قریش سرداران راتلل نو زموږ د خوان تاسو بیلیږي چې دوی کوم بانه دا او وزر د جګ ختم شي د الله تعالی د پیغمبر خبري واوري دا راي د الله تعالی خو خنش او الله تعالی حکم نازل کړ چې د خپل ځان نه به د لک ټیم د پاره هم مسلمانان بیلې نه که په خپل د خوان د زینو خیر دی خو ته ورته نه وځ تاسو غریبانان ویل بیل شي مالداران روان دي دا خبره چې توجه کې ونه کی او کدا کار دی معمولی ټیم د پاره د کار وشو پتكون من الظالمین په ظالمانو کې بشمار شي معلومه ده چې د عمر رضی الله عنه د رای د الله تعالی خو خنش نو بده کې عمر رضی الله عنه په خپل رای باندې په خیمان او خیال دا وجه بده به ګناګار یا مجرم به مار سره رای ورکړي وغه ټیک رای نه و نو د راغه د خپل عذر پېښ کول د پاره نبی عليه السلام محور کې حاضر شو او د خپل رای باندې د خپل مشوره باندې ډېر په خیمان الله تعالی د عمر رضی الله عنه د شان مطابق آیاتونه نازل کړل او داغه باره کې ویل شو چې الله د خلکو باندې سلام وایا و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هر کله جراش ته هغه کسان چې ایمان راوړل زم په آیاتونو باندې نو عمر رضی الله عنه ایمان نه وړو او دا نور صحابه کرام نو وقول سلام علیکم دې باندې بس سلام وي الله تعالی طرف نه په سلام وي چې الله تعالی به تاسو باندې سلام وي او دویم متدا وي چې كتب ربكم على نفسه الرحمت لازم کړي د رب تاسو بخپل ځان رحمت پتا سو باندې الله تعالی خصوصي رحمتونه دي الله تعالی به ځان لازم کړل چې تاسو باندې رحمتونه نازلې دویم خوشخبری وو دا واوري او دریم دا انه من عمل منکم سوءا انه من عمل یقینا هغه څوک چې عمل یو کو تاسو نه سوءا بد ګناه کاته وش بجهاله فناپوی سر دې انجام نه خبر نو چې انجام به یو غلط کار وشو ثم تاب من بعده به توبه وستره ورسره د هغینا واسدا خپل عمل یې صحیح کو فان انه غفور رحیم نو یقینا د الله تعالی غفور بخون کې د رحیم رحم کوون کې حاصل دا شو د کسر معاف ابو دې باندې اسمه خزانشت نو کشان نزول عمر فاروق رضی الله عنه شي نام ټیکته او کداغین علاوه هدایت عامه شي نام ټیکته داغه شان نزولی او مضمون عام نو هم صحیح به کې څه قباحت نشته چې څوک هم توبه وباسي الله تعالی قبل او رحم باندې کوي بخیه وكذلك حمدغه شان دکی نو فصل الآیات من تفسیر بیانو آیاتنا وكذلك حمدغه شان د څنګه شان دي یعنی څنګه کافرانو او د مؤمنانو احوال تفصیلی جدا جدا تاسو واوریدل نو بدغه شان دکی نو فصل الآیات من تفسیر بیانو آیاتنا شرک او توحید اسلامی احکام او باطل عقیده او باطل کارونه دا من تفصیلی بیانو ولتستبین سبیل المجرمین دې د فار جخکاره چې لار د مجرمانو چې د مجرمانو لار او په جندل چې د مجرمانو لار ده نو باقي باندې مؤمنان بیا په غلار باندې بنزي دغه نه بزانو ساتي قل ورته وا اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله الله تعالی نبی عليه السلام ته د خلکو ته وایا اني نهيت یقینا زمانه شویم یعنی اسماني هدایت متدادي چې زمانه شویم ان اعبد الذين تدعون من دون الله چې زه بندگی وکم د هغه کسانو چې تاسو یې بندگی کوئ د الله تعالی نه بغیر الله نه بغیر تاسو رچا بندگی کوئ دا غینه الله تعالی منی کړم زینکم قل ورته وای لا اتبع اهواءکم زدا بيدارینکم د خواهشات استاد یعنی که تاسو په دې تمه چې ټیک دا الله تعالی وحدانیت خو ثابت دی شرک باطل دی په کې دې چې زمون اصلي حازم پکې وکی نو د لحاظ پته ما هم نشي لا اتبع اهواءکم زدا بيدارینکم د خواهشات استاد تاسو مرضی به کې هم نکوم قد زللت اذا وما انا من المهتدين قد زللت يقينا زبكم رحشم اذا بدغه وقتي وما انا نبي من المهتدين سمدار من دون کړي نو دغه حاصل دا چې کوپر نو د ناجایزونه زما مکمل براءت او بایکاټ تاسو چې څومره حرفي استعمال کې بدغه ناجایز باندې مارا وسته نشي قل ورته اني على بينه من ربي یقینا ز په دلیل سره يم د طرف در خپلنا او د خپل دین باندې د خپل عقیده باندې زما سره دلیل شته او هغه دلیل نه مراد قران د قران مستقیل معجزه د نبی عليه السلام د قیامت پورې وکذبتم به او تاسو درو جن غنئ دغه معجزې لره تاسو قران در دروغ نسبت کوي او دا قران الله تعالی ما راکړی دا زما سره مستقیل معجزه مستقیل دلیل دی ما عندي ما تستعجلون به نشتره زما سره هغه سوچ تاسو بجلتۍ سره غواړي هغه لره دا د سوال جواب دی کافرانو ویل چې مونږ قران نه منو اسلام نه منو
او کته چې دا قران او دا دین آسماني دین دی آسماني شریعت دی او ته به خپل خبره کې رښتونه نو ویل اسمان نه رمنه کانی راوړ او پاکانو باندې مولم مړم پیګه او هغه پورې منونه نو نبی علیہ السلام تعالی وي ورته وایا چې ما عندي ما تستعجلون به نشته زما سره هغه سوچ تاسو بجلتې باندې غواړي هغه لره چې عذاب دي اسمان نه کانی راوړل یعنی کانی راوړل د اسمان زما په اختیار کې نه دي دا زما کار نه دی ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصله مګر خاص د الله سره دی کانی راوړل د عذابونو فیصله د صرف د دې اختیار د الله تعالی سره دی الله تعالی کله باندې راوړل مناسب ګڼل د باندې راوړل راووري کله باندې نه راوړل نه به راوړي د زما کار نه دی يقص الحق الله تعالی بیانای حق لرا وهو خير الفاصلين او دا غوړه فیصله کوونکی دی الله تعالی فیصله د بهترین فیصله دی سم فیصله چې الله تعالی وکړه ټیک قل ورته ویل لو ان عندي ما تستعجلون به که چرته کې وي زما سره هغه سوچ تاسو بجلتې باندې غواړي هغه لره دغه عذابونه زما په اختیار کې وي لقضي الامر بيني وبينكم بیا په سره د کار شوی وي پمن زما پمن تاسو کې یعنی ما د باندې پوري دا ورول ما دومره نه ساره ولې او زما په اختیار کې نه دي زکفات دي والله اعلم بالظالمين الله خپې جن ظالمان لره ظالمان الله تعالی ته معلوم دي